الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. سورة الروم آتش نمبر آيات. دا الله د وحدانیت د دلایل ذکر کړه، باقي کې اوس یو مثال ذکر کیږي چې تاسو د الله سره د الله په مخلوقات کې نور څوک شریکوي. تاسو نه یو تپوس کوي الله جل جلاله زمون تاسو نه چې یو کس دې دا الله پاک هغه مال ورکړی دی، جایداد ورکړی دی، لوی پیسې ولا ورکړی دي، ډېر مال دی ورسره، د سره نوکران دي، مزدوران دي، چاکران دي، ورسره خدمتګاران دي. دنیا کې ورله الله پاک ډېره حصه ورکړې ده. د ده ته څوک وایي چې د خپل یو نوکر ځان سره په د خپل مال کې شریک کا، ستا په د مال کې چې ستا خپل ذاتي څنګه حکم چلیږي داسې به د هغه هم چلیږي. څنګه چې ته خپل د حکم نه مطمئن او ستا فیصله حرف آخري ستا په مال کې، دغه شانې به دغه ستا د نوکر چې کوم دی د ده فیصله به حرف آخري تا سره به دا یاره ومي چې دی هم دا فیصله کولی شي، که هغه مال چاله ورکولي او که صدقه کولی، که خیرات کولی، که هسې ضایع کولی. په تاسو کې څوک داسې شته چې خپل نوکر په خپل ټول مال جایداد کې د ځان سره شریک کړي؟ تاسو نه تپوس کوم، هېڅ څوک هم نشته. حالانکه دا مال هم د مالک نه دی پیدا کړی، دا نوکر هم د مالک نه دی پیدا کړی. نوکر هم آزاد دی، مال هم الله ورکړی دی، دله جایداد هم الله ورکړی دی، خو مجازي نوم دی په ده چې زما دی، نو دی پکې خپل نوکر د ځان سره نشي شریکولی، چې هغه نوکر 24 غنټې د ده خدمت کوي، د دغه حکم تابع دی، د هر څومره د هغه سره خیرخواهي کوي، پیسې ولا ورکوي، د هغه خدمت کوي، د هغه ضرورت چې کوم راځي د هغې نه زیات د هغه ضرورت پوره کوي. که هغه ناجوړه شي د هغه علاج معالجه کوي، که نور څه ضرورت راشي هغه پوره کوي. لیکن دا نشي کېدی چې دی بالکل د هغه سره د ده په دې مال کې برابر حصهدار شي. دا هیڅ څوک هم په تمام دنیا کې څوک نشي کولی. الله جل
جلاله وایي چې تاسو په خپل دومره لږ مال کې په عارضي مال کې چې پیدا کړی تاسو نه دی په هغې کې تاسو ځان سره خپل نوکر نشئ شریکولی نو زه د دې تمامې دنیا مالک یم د دې خالق یم د دې رازق یم دا چې ته پیدا کړل ټول زما دي دا مخلوق ټول ما پیدا کړی دي دا انسانان ټول ما پیدا کړي دي جنات پیران ټول ما پیدا کړي دي دا ځمکه اسمان چې دا څه ملکیت دی په دې کې دا ټول زما دي اوس تاسو زما یو مخلوق راخلی هغه ما سره زما په مال کې شریکوئ څنګه دا برداشت ضرب لكم بیانی تاسو ته الله پاک مثلا یو مثال من انفسکم چې تاسو په خپل منځ کې دی هل لکم مما ملکت ایمانکم اشته ستاسو د پاره هغه څوک چې مالکان یې خلاصونه ستاسو یعنی نوکران من شرکا د شریکانو نه ستاسو نوکر څوک شریک شته فیما په هغه مال کې رزقناکم چې ما درکړی دی تاسو له ما چې کوم مال درکړی دی تاسو له په هغې کې تاسو سره څوک ستاسو نوکر شریک شته فانتم فیه سواء چې تاسو په دې کې برابر یې څومره پکې ستا حق دی دومره پکې ستا د نوکر حق دی څومره په دې مال کې ستا چلیږي دومره پکې ستا د نوکر چلیږي داسې شته تخافونهم چې د هغوی د فیصلو نه یریږئ تاسو د هغو فیصلې نه دومره خطرئ تاسو ته کخیفتکم انفسکم لکه خپل د ذاتي فیصلو نه چې تاسو ته خطرئ خپل ذاتي فیصله چې ته څومره غټه ګڼې د خپل مال باره کې د خپل نوکر فیصله هم ته کومره غټه وګڼې لکه سړي نوکر دی هغې ما دا پورې پټې د الله په نوم باندې ورکړه خپل مالک ډېر څه پټي دي که نه نو هغه یو پټي ته لاس ونیو چې دغه پورې پټې ما د الله په نوم باندې ورکړه په چا باندې د دې خبرې څه اثر کېږي هغه مالک به پورې وخاندي ملا جوړه چې خیر ماشاءالله برابر یې دماغ دې ښه دي که نه دا ستا دی ته پکې ما سره صدارې که چېرته چاته ووایي چې زه د دې مالک نوکر یم او دا پورې پټۍ چې دی دا ما تاله درکړه هغه به ورته وایي ستا خبره نه دا چا ده مالک خبره پکې پکار تاسو داسې دا مالک نوکر خپل نشئ ساتلی چې ستاسو او د هغه فیصله یو شان وي چې نشئ کولی نو کذلک دغه رنګې نفصل الآیات تفصیل سره بیانو موږ آیاتونه لقوم یعقلون د هغه قوم دپاره چې عقل نه کار اخلي بل اتبع الذین ظلموا بالکتابداري کې ظالمان اهواءهم د خواهشاتو خپلو بغیر علم په ناپوهۍ سره بغیر د علم نه د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي او هغې ته دین وایي فمن یهدي من اضل الله څوک دی چې هدایت به وکړي هغه چا ته چې الله یې ګمراه کړي وما لهم من ناصرین او نشته دی د دوی دپاره څوک امداد کوونکی ضرب لکم بیانوي تاسو ته مثلا مثال من انفسکم د نفسونو ستاسو نه هل لکم مما ملکت ایمانکم اشته ستاسو دپاره په غلامانو ستاسو کې من شرکا شرکان فیما رزقناکم په هغه مال کې چې ما درکړی دی تاسو له فانتم فیه سواء چې شی پکې تاسو برابر تخافونهم خطر لرئ د دوی نه کخیفتکم انفسکم پشان د خطرې د ځان
كذلك دغرنگی نفصل الآیات تفصیل سر بیانو منگا آیاتنا لقوم یعقلون دا هغه قوم دا پارا چې دا عقل نکار اخلی بل اتبع الذین بل کتابداری کی هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي اهواءهم د خواهشات خپلو بغیر علم بغیر د علمنا فمن یهدی پس څوک دی چې هدایت بوکي من اضل الله چالر چې الله گمراه کی وما لهم من ناصرین او نبوی دت پارا ددوی څوک مددگار تاسو ته څو سبق یاد دی غسل فرائض سودی درید غسل کی سنت سودی او په غسل کې مکروهات سودی جزاک الله په او داسه کې فرض سودی څلور څوک به وي لاس چته وي خبره وای ولدار سے جی 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 جزاکم اللہ په غسل کې سنت سودی ماشاءاللہ دماغ برابر دی کہ خیری ہے حاجی او داسه کی دیار راستی کنا ها مونږ ویلو ترتیب به څنګه کو درې جوړې به چې درې یو جوړ شي نو او ټول دیار نشي جوړې بټولې څو شي څلور جوړې شي یو به سر هغه کې اورنه جوړ مونږ ویلې وکنه څوک به وي یاره ګمه خلاص چته وي هر چاله ورته خلاص نشي جی جزاکم الله ورځي ما ته پته ده هر چاله ورځي خدا نه لاس صرف چته وي چې چانه تاسو کوم هغه نه کوم خیر یاره ګمه لاس چته شي کم سے کم دا زما دا حوصله افزایش دریا ده تاسو لاس چته چې دي ګم دا لازمي نه ده چې تاسو لاس چته کې زما خامخا دا غنه تاسو کوم زه به کې سوچ کوم نه تاسو کوم او تاسو لاس چته وي دا زما د سره زما حوصله افزایي کی اور پسې درې سنت دي نور یو جوړه بل یو کنه دا ورنه خو نیت بسم الله لاسونه وینځل درې شو کنه اور پسې درې چې دي خله توبه چول مسواک وهل پوز توبه چول خله توبه چول مسواک وهل پوز توبه چول یاد بشي تاسو ته الکه یو سنت باندې سره الله پاک ته نزدیکی څومره چې سره په سنت باندې عمل کوي دومره چاته نزدیکیږي دا الله سره تعلق جوړیږي الله د سره محبت کوي او سنت باندې اوس خله توبه چول سنت دي مونږ چې خله توبه چول په زما ذهن کې دا سوچ راشي چې الله ماده دې په وجه باندې زما سره محبت کوي بیا مسواک روانه مسواک رانه پاتې شي یا یې یا چې پرې دې موږ پروا نشته خو به هم چې دې په وجه باندې زما الله ما سره محبت کوي زه مسواک راوخلم جیب کې مې پروت دي کنه شته تاسو سره ټول سره شته کنه کنه نو غور کې روزي میاشته د مسواک ازم مول چې دې د مسواک مول او د اسم انځ په منځ کې څه فرق دی الصلاه بالسواك خير من 70 صلاه بغیر سواک یو مول د مسواک سره د بغیر مسواک د مانځنه او یا درجه زیات دی دا او یو منځونه نه غوړه دی چې څوک بغیر د مسواک نو مسواک وهل سنت دی او پوز توبه چول خله توبه چول مسواک وهل پوز توبه چول او یو کس پوز توبه یاد بشي کنه که خیر شپک تلاړ دې رسول چې نیمه منیو لګي دا خله توبه چول مسواک وهل
او پوزې توبه اچول. اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مولا کریم دین ته زمونږ سینې کولاو که الله، زمونږ ذهن ورته کولاو که الله، او دا یادول ستا د رضا ذریعه وګرځه الله. یا الله زمونږ په دې سنت او فرایضو په دې باندې عمل تا ته د نزدېکت ذریعه وګرځه.